بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. جزاک الله. دا هم مدنی ده، د هجرت نه بعد نازل شوی ده. د سورة مائده ته سورة مائده ځکه ویلی شي چې په پنځمه په هلته کې څلورم آیات که شپږم آیات دواړه دي. دا دې کې لفظ د مائدې ذکر شوی دی. په پنځلسمه رکوع کې څلورم آیات او شپږم آیات هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء. نو هلته کې مائده ذکر شوی دی یو ځای، او بیا په اللهم ربنا په شپږم آیات کې بیا دا ربنا انزل علینا مائدة من السماء. نو دو ځایه په دې صورت کې لفظ د مائدې ذکر شوی دی. د ټول صورت نوم یې مائده ځکه کېښوده، تسمیه د کل شوله په اسم د جز سره. ربط د دې صورت مائده د ماقبل صورت نساء سره د نورو صورتونو سره دا دی چې تمام په صورت بقره کې تمام مضامین ذکر شو چې قرآن کې څومره مضامین دي هغه کې ذکر شوي دي. توحید، رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، امور انتظامیہ وغیرہ. دارنگی په صورت بقرہ کے نفی د شرک اعتقادی، نفی د شرک فی تصرف، نفی د شرک فعلی، نفی د شرک قهری، دا ټول ذکر شوی د صورت بقرہ کې. او نقلی دلائل، عقلی دلائل، وحی دلائل. بیا په صورت آل عمران کې صرف شرک اعتقادی او د شرک فی دعا نفی وشوله، خو دا ټول مخکې په صورت بقره کې ذکر شوي دي. توحید د رسالت باندې چې کوم شبهات واردېدل د هغې جوابونه مو شو هلته کې په صورت نساء کې بیا، او دغه رنګې امور انتظامیه متعلق هم پکې ذکر شو په صورت نساء کې چې هغه بعض احکام د رعیتو، بعض احکام د سلطانیو، دا تفصیل سره بیان وشو مخکې. نو دا ټول صورتونو دغه شان دا مضامین د دې را روان دي د دې صورتونو. او دارنګې اوس په دې صورت مائده کې او د دې نه بعد صورت انعام کې دې کې د نفی د شرک فعلی په تفصیل سره ذکر کیږي. مخکې لږ اجمال ذکر شو او اوس تفصیل سره ذکر کیږي. نو دا په دې طریقې باندې بنیاد په صورت بقره کې د دې ټولو کې خودی شو. اوس په دې صورتونو کې آل عمران کې، په دې صورت نساء کې، په صورت مائده کې، په صورت انعام کې هغه یو جو دو جزا درې جزا هغه به بیان کیږي. نو د صورت مائده کې، په صورت انعام کې نفی د شرک فعلی با تفصیلی بیانېږي، او دارنگے نفی د شرک فی تصرف وغیرہ. او په صورت نساء کې مخکې بیان وشو، اللہ تعالیٰ فرمایلو په آخر کې
یبین اللہ لکم ان تدلوا اللہ تعالیٰ تاسو خپل احکام بیان کړو د دې لپاره چې تاسو گمراه نشئ. نو شرک دا د سبب د گمراهۍ دی. نو د هغې د بچاو لپاره په صورت مائده کې اوس الله تعالی د هغه چې تاسو گمراه نشئ د هغې تفسیر کې اوس چې شرک فعلي نه ځان وساتئ، شرک اعتقادي، دا دواړه دا تفسیر سره. خو شرک فعلي زیات دې ذکر کړي دي صورت کې. فعلي ما چې کارونه د شرک کوي پوهېږئ به که نه، لکه اوس به روس به راځي. دا د دې صورت د هغې سره ربط. خلاصه د دې صورت دا ده د صورت مائدې چې دا هم په دوه حصو باندې تقسیم شوې ده. صورت مائده دا هم په دوه حصو تقسیم شوې ده. حصه اوله د ابتدا د صورت نه واخله تر شپږمې رکوع پورې، والله علی کل شیء قدیر پورې. دیکھو خو شپاړس رکوعګانې دي. نو د دې وجې نه شپږ رکوعګانو کې ته والله علی کل شیء قدیر دا یو اوله حصه دی کې ذکر شوې ده. په دې حصه کې شرک مذکوره چې کوم دو قسمه دي، چې یو شرک فعلی دی او شرک اعتقادي دی. فعلی دا چې د شرکیاتو کارونه کوي، د غیر الله په نوم باندې ذبح کوي، د غیر الله نوم اخلي، دارنګې دا نومونه یې وروسته راځي صاحبه وغیره، دا شرک فعلی دی. اعتقادي دا چې د عقیده د شرک ساتي. پیږئ به که نه پیږئ؟ دا الفاظ یادوئ، دا القابو. نو د دې وجې نه دا دواړه قسمونه په دې باندې رد کېږي. په دې کې په دې اوله حصه کې والله علی کل شیء قدیر پورې شپږو رکوعګانو کې دا حصه اوله ده. دواړه قسمونه باندې رد دی. شروع نه صورت چې دی نو چې واخلې تر درې رکوع پورې، وسوف ینبئهم بما کانوا یصنعون پورې، دا شرک فعلي نفي کوي الله تعالی. ولې دې کې خو دواړه بیان کوي، شرک فعلي شرک اعتقادي په اوله حصه کې. نو دا بیا تقسیم شوی ده، دا اوله حصه په دوه حصو. ځکه دې کې دوه بحث کېږي، شرک رد په شرک فعلي باندې هم کېږي، رد په شرک اعتقادي باندې هم کېږي. نو د دې وجې نه په اوله حصه کې شپږ رکوعګانې لګېدلې دي که نه. نو په درې رکوع اولانو حصه کې د دې کې هغې کې سوف ینبئهم بما کانوا یصنعون پورې دې کې نفي د شرک فعلي ده. او دې سره متصل بیا یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، د دې نه واخله تر د اولې حصې اخره پورې دې کې شرک اعتقادي بیان دی. پیږئ به که نه؟ نو دا بیا په منځ کې دا امر مصلح هم بیانېږي. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، دا امر مصلح دی لمونځ که نه. پیږئ به که نه؟ د دې هم ذکر کېږي. دا په دې تفصیل سره به داسې راځو کې خیري. اوله حصه یې دغه ده او دې کې دوه څیزونو نفي رد کېږي، شرک فعلي، شرک فی الاعتقاد. پیږئ به که نه؟ یاد ساتئ دا. سورت مائده دا مدني دی کې یو سل او شل آیات دي او شپاړس رکوعګانې دي.
دویمه حصه بیا هلته دویمه حصه د درې رکو چې خلاص شي نو نه دویمه حصه دی دا خو بیا وروسته راځي که نه لږ صبر دغه دا اوله حصه مې راته ووایي نو په دې حصه اوله کې شرک فعلی نفی ده شرک اعتقادي نفی ده شرک اعتقادي هم ورته وایي شرک فی تصرف هم ورته ویل چې دا دواړه یو شی دی د صورت ابتدا نه اولنۍ حصه کې هغه شپږمې رکو یعنی درې رکو کې دا یو نفي کېږي او په بل کې بیا د بل نفي کېږي نو د دې وجه دا یاد ساتئ دا ترتیب عثماني د دې جریان دا پنځم صورت شو مخکې مونږه څلور صورت ووایي دا پنځم دی ترتیب نزولی د دې 112 نمبر دی 112 نمبر د دې نه مخکې 111 صورتونه نازل شي دا 112 دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دا تاکید اکید اللہ تعالیٰ شیخ سے وہی چی تاکید کی دا دربارہ ایفاء عقود و عہود اللہ تعالیٰ تاکید اکید مضبوط تاکید کی پوروالے وعدوں کے عقود و عہود یو مانا دا عقود و عہود وعدے عقد وعدہ خواہ دا متعلق بحقوق العباد باشند یا بحقوق معبود فکر کنا که وعده پورا کول د بنده وي نو دا به هم پوره کوي چې بنده سره وعده وکړي او که په حقوق د معبود وي نو په هغې باندې به هم څه کوي پورووالی کوي د الله په حق به هم پورووالی کوي او د بنده حق به هم چې چا سره وعده وکړي هغه پوره کوي پوهېږې ځکه قرآن کې الله تعالی وایي چې یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود پورووالی کوي په وعدو سره خوا که وعده د عباد وي که د معبود وي پوهېږې په که نو شیخ صاحب دغه وایي تاکید اکید درباره ایفاء عقود و عهود خواہ متعلق بحقوق عباد که بحقوق معبود وي دا د یو آیات کې بالعقود پورې بس دا یو حکم د وعدې چې وعده به پوره کوي پوهېږې په که دویم حکم احل لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم دا تفصیل بعد اجمال دی شیخ سے بوئی چی دا دیدہ پر ما یرید پورے یخو ما یرید تفصیل بعد از اجمال یعنی عقود و عہود کی تفصیل عقد اول تحلیل د بهیمی د انعامو اول عقد دا دی چې تاسو به چارپای د انعامو نه هغه چې هغه انعام چې ذکر شي قرآن کې نو ایبل بقر او غنم ته مراد وي پوهېږئ به که نه پوهېږئ دا ما یرید پورې دی کې دا تفصیل د اجمال شو چې عقود څه ته ویل شي عقد اول دا دی چې حلالی به ته احلت لکم حلال شوي دي ستاسو لپاره بهیمة الانعام هغه چوپای د انعامو نه د ایبل او د بقر او د غنمو نه اکلا دا به ورسره ولیکئ چې په خوراک کې حلال شوي دي هسې خو موږ ورته حلال وایو لیکن خوراک د دې حلال دی بعد الذبح پس د ذبح نه اکلا بعد الذبح چې ذبح پېښه شي نه پوهېږئ به که نه نو دا قیدونه به ورسره دوه ولګئ احل لکم حلال دي ستاسو لپاره چوپای د انعامو نه چې کله په هغې باندې ذبح وشي نو بیا حلال دي ستاسو لپاره خوراک اکل دی هغې الا ما یتلی علیکم مگر حلال نه دي ستاسو لپاره هغه چوپای
یتلا علیکم چې لوستل شوي دي تاسو ته رسل روان دي لوستل شوي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر الا ما یتلا علیکم دغه مستثنا دي او غیر محل الصید او ندی حلال ښکار هم په وخت د احرام کې وانتم حرم چې تاسو په احرام کې نو ښکار هم تاسو به حلال نه دی غیر محل الصید تاسو غیر حلالون کې د ښکار یې خو ملک غیر حلالون ښکار خو حلال دی لیکن وانتم حرم چې تاسو په احرام کې محرمین یې تاسو ان الله يحكم ما يريد الله تاسو ته فیصله داغه څه کوي چې اراده وکړي الله تعالی دا احکام الهی دي چې تاسو باندې الله په تاسو باندې رحم کړی دی تاسو به دا حلال با حلال ګڼئ دا په ځان حراموئ نه چې دا بحیره ده دا صاحبه ده دا وسیله ده پوهېږئ که نه نومونه مله کېښودو چې دا د دې استعمال حرام دی دې ته ویلی شي شرک فعلي دا شرک فعلي نفي کوي الله تعالی ما تاسو ته چې په اوله حیزه کې شرک فعلي دی که نه دا اوس دغه ټول دا شرکیات دي که نه یا ایها الذین آمنوا خیال کوئ دا ټول دا محکام دي ټول که نه یا ایها الذین آمنوا اے مومنان حکم دویم دا دی اولنی حکم خدا مخکې تیر شي وعهود دي وعدو به پابندي کوئ د هغې څه قدر تاسو ته د وعدې دغه وښو د عقد اول دا دویم حکم دی چې تاسو به شاعر د دین د اسلام د دې باندې خیال ساتئ د دې به خیال ساتئ د شاعرو د دین کوم شاعر یو دا بیانوي تاسو ته نښې د دین یا مؤمنانو لا تحلوا شعائر الله تاسو بحرمتي مه کوئ د شاعرو د الله تعالی د الله تعالی د شاعرو بحرمتي مه کوئ لاغه احترام کوي شاعر جمع شاعرتون دا شاعر ویل شي معالم د دین ته دا الله د دین د نخو پیګه بګنا دین د نخو د الله تعالی د دې بیزتی مکوئ چې تاسو چې ښکار کوئ تاسو په احرام کې نو دا تاسو بې عزتي وکړه که نه الله تعالی مخکې تاسو ته وایي چې غیر محل صید تاسو بر حلال نه دی ښکار وانتم حرم که نه نو چې تا د احرام په وخت کې تاسو وکړو ښکار وکړو نو بې عزتي دې ونه کړه د محارمو پوهېږې نو دا دغه مطلب شو چې لا تحلوا شعائر الله بې حرمتي مه کوئ تاسو د نشانو د الله تعالی د علامو د الله تعالی دا د الله علامې دي چې تاسو یو حلال شی دی دا مه خوره نه به یې خورې ښکار حلال دی خو چې تا احرام واغوسته وایي دا به نه به کوې نو بس مه کوه پوهېږې به که نه دارنګه ولا شهر الحرام تاسو حلال بے حرمتی مکوئ دی میاشت دی حرام چا سلور میاشت دی ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم رجب سلور میاشت دی که نه د دې سلورو میاشتو هم دا هم شعائر الله کې دا هم داخلېږي د دې هم بې حرمتي مه کوئ او دارنګه ولل هدیه دا ټول شاعر الله دي ولل هدیه او تاسو د نیازاتو د کعبه شریفه هغه هم به دې مکو یعنی هدی چې هغه حرم ته روانه وي
خوا کاغا اوخ وي که بقر وي که ابل وي نو تاسو به دې ته تعرض نه کوئ بس دا به اواز چې دا چا نیولي نو هغه ته به هم څه نه وایي ویزه میزه پکې نشته چې دې لپاره ویزه ده ویزې پکې چا راویستې دا د عامه کې چې باغیان دي هغو صحیح روان وو هغه خو اصلي عرب وو که نه چې چا حمله کړې وه هغه وایي چې دا خو دا حرمین شریفین خو دا مشترکه ځای دی د مسلمانانو تاسو ته ګران کړی دی اوس دا ویزه شوله دا فلانکې شوه دا شی شو نو دا الله تعالی هم وایي که نه ولل هدیه تاسو به د شاعر الله یعنې د چې هغه حرم ته روانې وي هدیه وي دا به تاسو د دې به هم بېعزتي نه کوئ من النعم بالتعرض له دې ته به تعرض نه کوئ دا به ازاده روانې او دارنګې د شاعر الله نه دا هم دی ولل قلایده او نه به هغې قلاید ته چې کوم غاړې ته د حیوان اچولی شوي وي قلاید جمع دی قلادتون ده قلاده ما کانا یتقلد به چې د دې غاړې ته واچول شي د دې حیوان د دې هدیې من شجر الحرم د ونې د لرګي د حرم نه چې دا واچول شي لیأمنه پرې خو چې دا په امن شي نو فلا تتعرضوا لها دې ته به هم تعرض نه کوي دا هم شاعر الله کې داخله شوه پوهېږئ که نه او دارنګې ولې اصحابها چې دا چا نیولي وي نو هغه ته به هم څه نه وایي هغه هم بې ویزې دي دا هم بې ویزې دي نو دا اوس ټول شاعر الله دي یا غاړې ته ولا بله څه نښه واچوي د دې دپاره چې باید دې ته څه ونه وایي دا قلاده چې ده نو دا د دې یو علامه ده غاړې ته اچول نو دا د شاعر الله نه دا بیا ثابتېږي ولا امین البیت الحرام او دارنګې هغې خلقو ته چې هغو قصد کوونکي د بیت الحرام امین بیت الحرام قاصدین البیت الحرام چې دو قصد کوي بیت الحرام هغې ته ځي نو هغې ته به هم څه نه وایي او یبتغون فضلا من ربهم چې دو طلب کوي رزق د رب د خپل نه به تجارت که په تجارت ځي نو هم به ورته څه نه وایي حرم شریف ته ورضوانه آیا په خوښۍ سره په رضامندۍ سره روان دي ځکه چې دا مشترکه ځایونه دي په دې کې دا د هر مسلمان په دې کې حصه ده پوهېږئ او کله چې په دې شاعرو کې نو دا به ته په امن وإذا حللتم او تاسو چې کله ځان حلال که من الاحرام د احرام نه نو فاستادو بیا ښکار کوئ دا امر مباح دی ستاسو بار جایز دی ښکار خو جایز دی که نه او دا چې منع شوی نو شاعرو نه وله هلته کې احترام د شاعرو د الله تعالی نو بیا ښکار کوئ ولا یجرمنکم شنآن قوم او تاسو دې کسب نه کي هغه شنائن قوم هغه یعنی عیب دی یو قوم یعنی چې تاسو کسب کی مطلب دا دی چې ان سودو دا ان تفسیری دی دغه مخکې ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام چې تاسو منع کې مسجد حرام نه
نو د دې دغه مازه ولا یجمعنکم ولا یکسبنکم او باعث ته ونه ګرځېدو په تاسو باندې هغه دشمنی د قوم شنعان اشتی کی دشمنی ته ویل شي دشمنی د قوم که اوس فرض کو سره روان یا په لاره کې دشمن ورته مخې ته شي نه پرېږدي مخې ته نه لکه نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته حدیبیې کې اخو هغو ته مخې ته شو که نه پرېښودل که نه پوه نه شوې مطلب نو دا ان تعتدو چې دو تاسو باندې تجاوز وکړي په قتل وغیرہ په دې سره وتعاونوا علی البر والتقوا او تاسو بیا یو بل سره تعاون کوئ په نیکۍ او په تقوا سره بهتر کې معنی ہے تو معنی ہو تاسو چې ما منع کړی چې د شاعرو به خیال ساتئ نو حتی لوسه تاسو خیال ساتئ په خپله خو چې پوه شوئ چې یاره اوس زمونږ منع کړي دي یا تاسو باندې زیاتۍ کوي نو بیا ورسره تاسو مقابله کوئ لیکن ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تاسو یو بل سره تعاون کوئ په ګناه کې معاصیو کې اول عدوان او په ظلم کې چې تاسو تعدیو کې د حدود الله تعالی نو دې لري ډېر خیال ساتئ پیږئ به که نه پیږئ لکه اوس چې هغو حرام شریف ته وختل او ډزې ډوزې شروع کړې نو بیا به خامخا دفیه به کوئ که نه خو حتی لوسه به تاسو د حرمین شریفین بی عزتی نہ کوئی پیگے پیگے نہ پیگے واتقوا اللہ او یہ رہے تاسو عقاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ دے عذاب نا او یہ رہے اطاعت اللہ کوئی پیگے پیگے نا او خیال کوئی دیر جات ان اللہ شدید العقاب لمن خالفہو اللہ سخ عذاب والے جسو مخالفت تعالیٰ نہ کئی الله سره مقابله نشي کولی وره دا سو حکم شو دوا دا درم دی حکم درم حکم صوم تفصیل محرمات دا اوس هغه محرمات چې مخکې ووی کنه چې دا به ذکر شي تاسو ته اوس هغه دا دي د فسقون پورې هغه ذالکم فسق دغه ځای په بیان دی دا سلو دا درم دغه دی او دیتا دا د غیر الله نیازات تی ټول الله تعالی فرمایي چې حرمت علیکم المیتۃ حرام شوی دی په تاسو باندې مرداره اکلها دا اوس مرداره خو نه حرامېږي خوراک حرام دی او دارنگے ودمو دم مسفوح مطلق دم نا پو چارپایانو کی رکوز فرس کو غیر حلال کا چکم مسفوح دو وینا دا تویشه بیدلے نو آقا پلیتا دا آ حرام دا پا میس کی غوخی کی جیا او حرام نہیں پیگے بینا ولحم الخنزیر اغوخ دا خنزیر دا سور دا حرام دا ذکر دے بغیرت نجس العین دے وما اوہل لغیر اللہ بی او دار حرام دے خوراک دا حق چیز حیوان اوہل لغیر اللہ بی چی باغی بانے آوازو شی دے غیر اللہ بیانزو بحالا اسم غیری ہی خواک چی غیر ارسی چی بی دے اللہ نا علاوہ چی اس فرس کو د پلار نوم پې اخلي نو هغه حرام دی د مور نوم پې اخلي هم حرام دی د یو پیر نوم پې اخلي استاد نوم پې اخلي هم حرام ده یا د بابا نوم پې اخلي که نه
دا نو ځکه زه چې دا بابا دا مروج دی که نه دا ډېر زیات رواج دی نو دې وجې نه دوی چې هلکه بابا په نوم باندې ما دا دوا خو بس دا احل لغیر الله به ما دا چې بیان ذبح علی اسم غیره بس د بل چا په نوم ته هغه وخت ووایي باسم فلان اذبحو باسم فلان لکه ته وایې چې ذبح کوم ته ذبح کوم په نوم د الله که نه د الله په نوم باندې بل کس نوم واخلې په دې ځای کې نو بس حرامه شوه پوه نه شوې مطلب باندې په وخت ذبح کې ونه رسېده پې والمنخنقة حرامه ده هغه میتته چې هغه منحنقه یعنې د هغه مړه وي په څه سره خپیای کې هسې دې ځای نه پوهېږې که نه والموقوذة یعنې پړې ورته واچوې داسې راکوي که نه مړې کي هسې وینه ترې را نه شي والموقوذة او دارنګې هغه حیوان حرام دی چې هغه په ووهې ته په لرګو یې وټکئ وهې هغه مړ شي دا بیا د دې خوراک حرام هلته کې دم مسفوح ته لار نه ده که نه پوهېږې پې که نه والمتردیة او دغرنګې هغه حیوان چې هغه وغورځېږي د بره اوچت ځای نه الساقط من علو الى اسفل بره نه ښکته راوغورځي یو کمر وي یا کوټې سر نه وغورځي نو دا چې دی اموردار شي نو دا حرام دی دا ټول په حرمت کې داخلېږي والنتیحة او هغه حیوان چې هغه په ښکرو باندې ووالي شي یو حیوان ولګي بل حیوان وهي په ښکرو باندې په ښکرو د بل حیوان باندې دی مړ شي نو دا هم مردار دی وما اکل السبع او هغه چې وخوري هغې لره درنده د هغې اکل السبع منه د دې نه چې خوراک یې ته وکړو نو بس بیا دا هم مردار دی الا ما زکیتم حلال دی که تا پې فوري طور سره چاره راښکه لکه دا دی که مخامخ اوسۍ ده هغه اوسۍ چې نو سپي یا یو ځناور منظره هغې ونیوله او دا د مرداره که داسې په دې طریقه بیا خوراک حرام دی اکله صبح وشي که نه او که ته زر ورسېدې تا پې ذبح وکړه الله مرایه وینه ترې توی شوه نو بس بیا حلال دی واضح که بیا حلال شي الا ما زکیتم دغه مطلب شو وما ذبح علی النصب دارنګې حرمت علیکم حرام دی په تاسې باندې هغه چې ذبح وشي په نصب باندې په اصنامو باندې بوتانو باندې پوهېږئ به که نه بوتانو په نوم باندې ذبح وشي وما ذبح علی اسم النصب دلته کې حضرت د مضاف به ورته وکړي نو بیا صحیح شي هغه چې ذبح شي په نوم د بوت باندې دا مطلب دی چې اذبح باسم اللات اذبح باسم المنات پوهېږئ به که نه نو دا بوت ته که نه لات منات خو بوتان دي که نه وان تستقسموا بالازلام دارنګې حرمت علیکم هغه یعنی هغه حیوان چې تاسې تقسیم کوئ تستسخمو چې تاسې تقسیم کوئ بالازلام په غشو سره دا تیره غشي دي دپاره ګرځولي حصې دا د دوی بیل لغوي لکه مثلا لس کسان جمع شي او یو حیوان هغه ذبح کوي پوره پیسې غونډې کړي بیا وایي چې راځه هلکه
دې باندې قسمت باندې دغه کوو دا معلومو. نو دا هغه شي چې دی کې بعضې داسې وي چې دې باندې یوه حصه لیکلي، په ځینو باندې دوه درې څلور حصې لیکلي وي، ځینو باندې پنځه حصې لیکلي وي، او ځینې پکې خالي وي. پوهېږئ که نه؟ چې چا په یوباسي پلانکي په نوم راووته، نو چې هغه راوباسي نو هغه چې چا په نوم باندې یوه حصه وي، هلکه دا ګزاره حال دی. چا په څلورو پنځو حصو نو هغه چې خالي وي دا سپېره دی. پوهېږئ که نه؟ دا جواري ده که نه، لاټري ورته وایي. دا کوي دا چې نو دا حرامه ده. دا ته ویل شي تقسیم بالازلام، دا هم په حراموالي کې راځي. وان تستقسموا بالازلام، په دغه غشو باندې تقسیم دا چې کوم دی دا حرام دی. چې تاسو طلب کوئ په دې سره تقسیم او حکم او قسمت معلوموئ تاسو. ذالکم فسق، دا فسق دی، دا خروج دی دین نه، دا دین نه وتل دي چې ته دا کار کوي. ځکه چې هغې کې خو حصه ټولو برابر ده، او اوس ځینې پکې ځینو زیات یې واخیستې، ځینې محروم شو پکې. پوهېږئ که نه؟ د دې وجې نه دا فسق دی. دې ته پورې دا مسله ذکر شو. دا څلورم تفصیل د محرماتو دې ځای پورې ذکر شو، دا ټول حرام دي. حکم څلورم چهارم تاکید د تمسک بشرای اسلام، چې موږ ولې به مضبوط لګئ په شرایع د اسلام باندې. یو خو پکې دا خبره ده. بل مع بشارت اکمال دین، چې دین کامل دی اوس. او دریم دا چې و اتمام انعام، ټول نعمتونه د الله تعالی په تاسو تمام شو. نو د دې وجې نه تاسو د دین ډېره پابندي وکړئ. پوهېږئ که نه؟ او د انعامونه په تاسو پوره شو. دا د هغه لکم الاسلام دینا دغه دی. دا څوم حکم دی؟ څلورم. پوهېږئ؟ تاکید تمسک بشرائع اسلام مع بشارت اکمال دین و اتمام انعام. دا اللہ تعالی الیوم نن رضی اللہ تعالی وی الیوم نن رضی. دا آیات نازل شوی دی په عرفه کې، په عام حجة الوداع کې، چې کومه اخرانۍ د نبي علیه السلام د رخصتي حج و. پوهېږئ که نه؟ نو په هغې کې دا آیات په عرفات کې بره نازل شوي دي. الله تعالی دا وفرمایل چې الیوم نن ورځې یئس الذین کفروا، اے مسلمانانو ناامیده پاتې شو کافران، من دینکم د دین ستاسو نه، چې تاسو ګنې مرتد شئ د دې دین نه، ان ترتدوا عنه، چې تاسو مرتد شئ د دین نه. بس اوس د دو هغه تمه ختمه شوه. ولې؟ ځکه فلا تخشاهم، د دې نه وروسته مه یېرېږئ تاسو، مه د دوی نه یېرېږئ او واخشوني د ما نه ویېرېږئ. بس ځکه چې دا خلک چې دی تاسو ته چې کوم تکلیف به مخکې رسا هغه اوس نشي رسولی. دین تمام شو، دین ته دوی اوس نقصان، دو خو به دین ته نقصان رساو که نه. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما تاسو ته کامل کړي دین ستاسو. او نو دا آیات الله تعالی نازل کړ. او بعد وی چې دا هغه وخت نازل شوی دخول د مکې ته، چې مؤمنان داخل شو که نه، فتح د مکې وشوله،
نو الله تعالی وی چې الیوم اکملت لکم دینکم. پیګه پیګه نه پیګه نن زما مضبوط کو تاسو لپاره دین تاسو کامل مې کو اوس یاره مه کوئ ما نه یریږئ د دونه مه یریږئ. و اتممت علیکم دویم دا چې ما تمام کو په تاسو باندې نعمت خپل نعمتونه او ورضیت لکم الاسلام دینا. رضیتو بمانا اخترتو ما غوره کړ ستاسو لپاره اسلام دین. پیګه بګا اسلام ما ستاسو لپاره دین غوره کړ ستاسو په دین اسلام ستاسو دین شه بس. نو دینونه پرېږدئ که یهودیت ته نصرانیت وغیره دا دې ته پورې دا حکم بیان شي. پیګه بګا څلورم حکم. اچھا جی څلورم دی که نه اوس دا بل پنځم شروع کېږي که نه هغه دغه دی نه نه دا د څلورم د رحیمه پورې دا د هغې اتمام دی مخکني دی څلورم دغه دا شیخ صاحب وایي چې تتمه حکم صوم رحیمونه پرې ښه فمانه تور دا د دغې سره لګي دغه څلورم حکم سره. فمانه تور فی مخمصة الله وی که دا خو په تاسو باندې دا شیزونه حرام شو خو څوک چې ناچاره شو محتاج شدی فی مخمصة په څه کې په لوږه کې الی اکل شیء د خوراک د یو شي نه چې کوم مخکې ذکر مما حرمه کې چې ذکر شو نو دې دا خوړی شي علیه اکلها دې دا خوړی شي پوخته مخمصه کې. پیګه به که مخمصه هغه لوګي ته ویلی شي چې دې اخري سلګو کې شي دې پیږي چې یاره که دا زه خوراک نه کوم بس د لاړم. نو چې څوک محتاج ناچاره شو او مخمصې ته لوګي ته ورسېده نو د دې وجه د لپاره خوراک د دې مخکني څیزونو جایز دی خو داسې به خورې غیر متجانفین لاسم چې ته به یعنې مایله کېږي به نه ته متجانف مانا مائلون لاسم معصیت او ګناه ته به نه مایله کېږي چې ته خېټه ډکه کړې ته ورته لاندې وځې. پوهېږې به که نه پوهېږې داسې لکه د خیرات غوندې به ورته نه لاندې وځې. مطلب دا دی چې ستا دا لوږه یعنې دا لږه بنده شي ګزاره وشي کېدای شي الله تعالی حلال شی درکړي دا خو حرام دی که نه خوراک دی. فإن الله غفور رحیم الله غفور دی بخي د لره ما اکله چې د څه وخوړه او رحیم دی په دو باندې الله ورته بخښنه کوي. الله خو په انسان باندې ډېر مهربانه دی که نه نو د دې وجې نه دغه وخت د لپاره د خوراک جایز دی. اوس دې ځای نه یسألونک ماذا احل لهم دا حکم پنځم دی چې دا متعلق دی په ښکار باندې حکم پنجم متعلق بشکار الحساب پورې. پوهېږې به که نه الحساب پورې دا څه دی یعنې دا پنځم حکم دی. ان الله سریع حساب دغه یسألونک ماذا احل لهم دو تپوس کې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم لتانا دا صحابه لتانا تپوس کې چې موږ دپاره څه حلال دي ماذا احل لهم من الطعام د خوراکینا من الطعام قل ورته وایه احل لکم الطیباتو حلال دي ستاسو لپاره
هغه ستره څیزونه مستلزات پوهېږئ به که نه پاک څیزونه لکه ښکار شه وغیره دا څیزونه دا ستاسو پر حلال دی ستر دي پاک دي او دارنګې وما علمتم من الجوارح چې کوم ښکار تاسو کوئ او تاسو ورته ښولي وي من الجوارح د کواسبونه لکه سپی شو درنده شو مارغه شو تا ورته چل خولی وي د ښکار کولو او د ښکار وکړو نو دا هم ستا دپاره حلال دی پوهېږئ به که نه جوارح ویلی شي هغه کسب کوونکي د ښکار پوهېږئ به که نه لکه سپی له تعلیم ورکي چې ورته وایي ورځه پې دا مخامخ اوسۍ ده روانه یا څه وه که نه دې به نیغ ورشي او ونیسي خو په خپله یې ونه خوري روغی راوړي مالک ته مخې ته کېږي دې ته ویل شي کواسب دې باندې محنت شوی دی دارنګې سبا درندگان دې کوم بعضو له تعلیم ورکړی شي منظرول هم تعلیم ورکړی شوي وي که نه داسې نور نو هغه چې ښکار کوي او په خپله یې ونه خوري او مالک له یې راوړي نو بس دا بیا څه شی دا ستا دپاره حلال دی دا احل لکم الطیباتو کې راغی بیا که نه یا لکه مارغه شو دا مارغه دا بعضې دا کونترې شولې یا دا باز شو او دا دو باقاعده ځي او هغه بل مارغه ځان سره راولي پوهېږئ به که نه دا تعلیم وله ورکړی شي که نه نو دقې ته ویلي شي وما علمتم من الجوارح دغه دی مکلبینا په داسې حال کې چې دا تاسو لېږئ د پسې د ښکار پسې مکلبینا معنی څه دی کلب لکه کلبت الکلبو لکه ویلې ورپسې سپی یعنی ارسلته علی الصید ښکار پسې ولېږې که نه نو دې ته ویل شي مکلب چې داسې وي چې ورته وایي چې شا به مړ لکه ونیسه او بس ونیسه راوي لکه انسان چې سړی انسان ته چې څنګه ووایي نو د دې وجې نه دا یعنې هلکه داسې دا داسې دی داسې ګډوډ وانه ها ټیک دی دا او تعلمونهن چې تاسو دوی ته تعلیم ورکړی وي مما علمکم الله هغه تعلیم چې تاسو ته الله کوم درکړی دی لکه چې زه تا ته وایم چې هلکه دغه شی ونیسه او ما له یې راوړه نو خو ته پوهېږې به دی که نه چې دا خو دی ځان له غواړي په خپله خو نه مستعملوي نو چې دی هم داسې پوه شي په دې طریقې مما علمکم الله لکه څنګه تاسو الله پوه کړی یې او که داسې شي چې هلته کې وینیسي هلته کې په خپله لږ وخوري او بیا وروسته باقاعده ته راړي دا خو معلم نه دی که نه نو فکلو بیا دغه خورئ تاسو چې که نه دغه صفات پکې موجود وي دا احل لکم الطیبات دی پوهېږئ به که نه یاد ساتئ دا ځایونه لږ پیچیده دي فکلو خورئ تاسو مما امسکنا علیکم هغه چې دوی نیول کړي دي ستاسو دپاره علیکم پوهېږئ به که نه دا د ستاسو دپاره نیول دي چې وینو او خوراک یې دی ونه کړ په خلاف د غیر معلم نه فلا یحل صیدها د هغه ښکار هغه او هغه به څه نه معلومېږي د دې نه معلومېږي بان تسترسله اذا ارسلت چې وایي منډه ورځه دغه شی ونیسه
زوځي او بس ودرېږه واپس شه زه بس بیا واپس کېږي پوهېږې که دا معلم دی دې ته معلم ویلی شي اذا ارسلته نو دې روان شي تسترسلو وطن زجیره چې کله ته دله واپس شه نو زجر ته دی واپس کېږي او بل دا چې دا ښکار ونی شي خوراک ته ونه کړي دا به درې ځله کم ناکم په ده به درې ځله ازمېښت ښایي په دې ښکاري سپي باندې یا هر شي چې پوهېږئ که نه چې درې ځله یو ځل نه یو ځل کېدای شي چې دې موړي او هلته کې ته یې ولېږه ولاړې تا له راوړي موړي هغه په خپله زړه نه کېږي څه چې په خپله یې ښه زړه کړي نو دویم ځل به یې بیا ولېږې که بیا یې داسې چل وکړه تا له یې روغ راړه په درېیم ځل چې بیا راړ نو بس به دا ښکاري شو پوهېږئ پې که نه پوهېږئ یو ځل خو چې نو کېدای شي چې دا مسلې کوي دا شی دې دا چې تا خو دې ته وړه واذکر اسم الله علیه عند ارساله او نوم د الله په اخره په وخت لګولو د ښکار کې عند ارساله دا سره ولیکئ چې کله د سپېدې لکه ولاړ دی او ورته وایي چې شابه هغه مخامخ شي ښکار ونیسه نو چې کله دغه وخت کې به ته دې ځان چې دې روانېږي ته بسم الله الله اکبر د الله نوم به پې اخلي بس دا کوز د ونیو په هر طریقې سره بس دا حلال دی نوم د الله پې اخلی په وخت ارسال کې واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه د الله نه یره وکئ پکې نور حیلې مه جوړئ ان الله سریع الحساب اليوم احل لكم الطيبات دا حکم وم شپږم او وم دواړه دی ها خاسرینه پورې هغه رکوع پورې او اليوم احل لكم الطيبات الله وی چې ما حلال کړی دي ستاسو لپاره هغه پاک ستر څیزونه مستلزات چې تاسو ته خوند حاصلوئ دا ما ستاسو لپاره حلال کړي دي ولې دا ښکار خو ډېر خوږي که نه او اکثر چې ښکار خوند څوک واخلي هغه بیا نوره غوښه نه خوري د ښکار دا غوښه ډېره خوږه وي پوهېږئ که نو الله وایي چې دا په تاسو ما احسان کړی دی او نن حلال شوي دي ستاسو لپاره پاک څیزونه وطعام الذین اوتوا الکتاب او دارنګې حلال دی ستاسو لپاره فراقت د هغه خلقو چې هغو له کتاب آسماني ورکړی شوی دی یعنې د هغو ذبحه ذبایح د یهودو د نصاراو که اوس یو یهودي او نصراني موږ له څه شی آلات کې غوا میخه یا چیرې که نه نو دا جایز دا کتابي دی که نه آسماني کتاب ورسره شته که نه نو د دې وجې هغه دپاره هغه موږ دپاره حلال دی دا خوراک او دارنګې حلال دی اليوم احل کې داخلېږي بیا طعام او خوراکات د هغې خلقو چې ورکړل شوي د هغو ته کتاب یعنې ذبایح اليهود والنصارى حل لکم دا حلال ستاسو لپاره وطعامکم ایاهم حل لهم او ستاسو طعام دود لپاره هم حلال دی تاسو له هم د دود طعام حلال دی او ستاسو هم خوراکه چې تیاره کړئ نو دوی خوړی شي یهود نصارا یې خوړی شي پوه نه شوه مطلب اول محسنات من المؤمنات او دارنګې حلال دي هغه ښځې چې هغه پاک دامنې وي د مؤمناتې وي که نه
اول محسنات من الذين اوتوا الكتاب دارنګه محسن پاک اصیل خزه د هغه خلقنا چې ورکړل شوی هغه ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه د هغه خزه تاسو لپاره هم جایز دي د يهودانو سره نصراني سره نکاح خو جایز دي کنه پوه شئ اهل کتاب دي دا جایز دي موږ لپاره دا اذا اتيتموهن وجورهن په داسې حال کې چې تاسو ورکوونکي دوی لره مهرونه ده وجورهن مهورهن محسنین غیر مسافحین چې دا به پاکي وي متزوجین به وي او غیر مسافحین نکاح به کوي نکاح د لاندې بعد خدا خاون میلاویږي غیر مسافحین او دو با مستی کوونکي نه وي یعنې مولینی نه چې په ښکاره باندې دو زنا کوي د هغو سره پوهېږې به که نه په ښکاره دا به نه کوي ولې اسلام دا نه خوښوي که نه الحیاء نصف الایمان که نه ولا متخذی اخدان او دا زنانه دا به داسې وي چې دوی به نیونکي د دوستانو نه وي اشنایان به پټ پټ ځانه نه ګوري پاکې ستر ښځې وي او تسرونه چې دوی یې ځان دوستان ګوري او تسرونه زنا منهن چې دوی سره زنا کړي دا به نه وي نو د دې وجې نه دا جایز دی د مسلمان او د اهل کتاب یو بل سره لین دین جایز دی فراقم جایز ده ذبح هم جایز ده نکاح هم جایز ده نو دا یعنی دا هر څه یعنی دا جایز شو ومن یکفر بالایمان او چا چې کفر وکړي په ایمان څوک چې منکر شي د ایمان نه یعنی مرتد شو یرتدو چې مرتد شي که نه چې کفر وکړي په ایمان باندې خو مرتد شي که نه نو فقط حبط عمله نو برباد شو ضایع شو د عمل چې څومره اعمال صالحه دې کړي عمله صالح هغه ټول برباد شو او فی الاخرة من الخاسرین آخرت کې به د خاسرینو نه وي